بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم جمعه رحمان دی. زه د سوات اخبار فروش یونین یو رکن یم. د موجوده حالاتو باندې به زه تاسو ته څو خبرې د خپل اخبار فروش مبارک وکړم. ولې چې نن سبا کوم د کرونا وایرس راغلی دی، په دې کې زموږ حکومت اعلان کړی دی چې مکمل لاکډاون وي. د دې وجې زموږ اخبارات مکمل طور په منګوره باندې سوات باندې بند دي. د دې په وجه زموږ د ملګري ټول متاثره شوي دي. ډېر کسان پکې داسې چې د کرایانو په کورونو کې ناست دي، د هغو د 2 وختو د روټۍ پته هم نه لګي چېرې یې ورته میلاوېږي یا نه. نو زه د خپل وزیر اعلی نه، خصوصا فضلي حکیم نه دا یو مطالبه کوم چې ته خو د دې منګورې د ښار MPA او تا ته دا ټول ملګري ته پېژنې چې دوی تعلق د دې منګورې د ښار سره دی. دوی خو په دغه اخبار فروشي به کوله، په دغه باندې به خپل ټایم پاس کوو، ټول بال بچهداره دي. نو ته مهرباني وکړه چې د دې دپاره یو خصوصي پیکیج تیار کړه د خپل جیبه. ته غریب نه یې، ښه ډېر دولت دی درسره، ښه مالدار یې. نو د دې دپاره د خپل جیب نه هم څه هغه تیار کړه او دوی باندې زر تر زره تقسیم کړه، که د راشن په مد کې یا د نقدو روپو په مد کې. او د وزیر اعلی صاحب نه هم درخواست کوم چې ته سوات د وزیر اعلی، زموږ خپل وزیر اعلی، تم یو اعلان د دې اخبار فروشو دپاره وکړه. متاثره خو ټول ملک دی، ټوله دنیا ده، خو لیکن زموږ اخبار فروش چې دی هغه پکې ډېر متاثره دی. هر سړی که ګاډۍ والا دی، که یو دغه والا دی، دوکاندار دی، نو هغه راوځي خپل څه لږ لږ کار وکړي. خو لیکن اخبار فروش مکمل په کور کې ناست دي. مهرباني وکړه وزیر اعلی صاحب ته د دوی دپاره د حکومت د طرف نه یو خصوصي پیکیج هم منظور کړه. ولې چې ته زموږ خپل وزیر اعلی، ستاسو نه مخکې چې پرویز خټک د دې صوبې وزیر اعلی او هغه د خپل علاقې دپاره د نوښار دپاره اخبار فروشو دپاره ډېر څه دغه کړي، تقریبا 10 لکو روپیو اعلان یې ورته هم کړی، هغه پیسې ول هم ورکړې. نو هغه خو دغه مونږ هغې له نځو، خو اوس دا حالات چې کوم راغلي دي، نو زمونږ دا 15مه 14مه ورځ ده چې په کورونو کې ناست یو. زمونږ سره چې څه وو هغه خو مونږ ختم کړل، نه د حکومت ته طرف نه، نه داسې د یو ادارې د طرف نه مونږ ته تر اوسه پورې ریلیف نه دی میلاو شوی. نو مهرباني وکړه ته مونږ دپاره خصوصي پیکیج اعلان وکړه او زر تر زر وکړه. ولې چې دا ملګري ډېر متاثره دي، لکه ټول کمزوري دي او ټول د کرایانو په کورونو کې ناست دي، د چا د کرایه وصول نه رسي. نو مهرباني وکړه دوی دپاره خصوصي او د غټ پیکیج اعلان وکړه. مهرباني. د اخبار مالکان ته خو زه دا یم، خو ډېر غریبانان دي، ولې چې هغو ته خو ګناه نشته، په کروړو روپۍ هغو ګټي. خو لیکن د دې خپل غریبې طبقې تپوس تر اوسه پورې هېڅ چا هم نه دی کړی، نه چېرته یو نیوزیجنټ کړی دی، نه چېرته یو ادارې کړی دی. ولې چې هغو هم زمونږ بعضې ملګرو د هغو سره رابطې کړي دي. نو هغو وایي چې مونږ ځان نه په خپله باندې چړ ګدا ته ناست یو، هغه ټول غریبانان دي. هغو ته خو مونږ په دې باره کې څه نشو ویلی. ولې چې یو سړی د یو سړي سره په دوکان کې کار ولې نه کوي، معمولي نوکري ولې نه، خو چې داسې حالات راشي نو هغه وله کم از کم د خپل جیب هغه خرچه ورسره نیموي. خو دا ادارې چې یا خو به ډېر کمزوري یا به ډېر شومان. زه خو دوی ته دا کوم چې مطلب دا دی، دا به خبر ته ځان سره نه وړئ. دا حالات تاسو ته معلوم دي چې دا غریبانان ډېر متاثره دي. نو د دوی دپاره تاسو د ادارو علم دونه وکړئ چې کم از کم پته ده چې دا په کورونو کې ناست دي، د دوی خو نور څه درک نه لګي. نو دوی دپاره تاسو خصوصي دغه وکړئ، یا چاته وینا وکړئ ښه په هر ځای کې حالات رسي چې دوی له سب پیکیج ورکړي، سب راشن ول وکړي چې دا وکړي دغه وشي. نور هغه ستاسو دا نه غواړي چې پټۍ جایداد او کور پرې والي ځان له، خو دغه نه چې د خېټې غم خو وشي که نه، چاته خو بې عزته کېږي نه، د عزتمند قوم دی، او نه چاته په لین کې ودرېدی شي، په سپینه جامه کې ګرځي، دا سړی وایي دا مالداره دی. نو په هغه وجه باندې لکه زه د دې ادارو نه هم دا مطالبه کوم، د دې خپل MPA نه خاص کر مطالبه کوم چې زموږ دا ملګري ټول پېژني، ټول په دې چوکونو کې بازارونو کې ګرځي، دغه د وخت دا رزق پیدا کوي. خدای پاک به په دې کې د وخت دا رزق ورکوي. خو لیکن نن سبا هغه رزق چې دی هغه هم زموږ د دې کرونا په وجه باندې مطلب دا دی بند شوی دی. زه د دې MPA نه خصوصي دغه کوم چې دی خو زر ته زر د خپله جیبه دغه وکړي. حکومت کې دی نه کوي، دی غریب نه دی، دی د خپله جیبه دا پیکیج دی اخبار فروشو له ورکړي او په دې تقسیم کړي زر تر زره.